د کوزدر سره تعلق لرونکو پاکستان تحریک انصاف دیرینا بنیادی پخوانو ذمہ دارو کارکونانو د عمران خان د رهایی لپاره تحریک شروع کولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې ډیر د افسوس مقام دی چې موجوده ممبران اسمبلی د عمران خان د رهایی په نوم ووټ اخیسته کامیابي ترلاسه کړي مزې کوي عمران خان یې هیر کړی دی. په دې سلسله کې د پاکستان تحریک انصاف کوزدر پخوانی صدر ملک فخرزمان په مشره کې چکدرا پریس کلب کې خبري غونډه چې پکې پخوانی تحصیل ناظم قمر زمان په شمول نور ګڼ شمېر کارکونانو شرکت کړی. وینا په وخت فخرزمان خان، تالاش رحمان الله وکیل، وقار الملک تاجک، عبدالرحمن احسان باډوانی او نورو وینا وه چې د تحریک په آغاز کې به دی د کلو په سطح کارکنان تیاری او بیا به د ضلع په سطح احتجاج شروع کوي. کچرې د عمران خان رهایی ممکن نشوه نو دوی به د اډیاله جیل په وړاندې درنا ورکوي. د دې وینا وه عمران خان په جیل کې ناسته او دلته دو مزیالي دا د مزو دپاره تاسو له اوټ نه دی درکړی، دا په کولاو غوږونو باندې واورئ. عمران خان په نوم باندې چې تاسو اوټ اخیستی دا د عمران خان د رهایۍ دپاره تاسو اخیستی و، چونکې په هغې کې تاسو مکمل ناکامه شوئ. خان صاحب د ریلیز دپاره دا چې راغونډ شوي نن موږ په دې ټوله ضلع کې به موږ انشاءالله دا ورکران موټیویټ کوو او موږ به عنقریب ډېر زر دا خپل حکومت نه مطالبې هم ختمې دي. موږ به په خپله دا ایکشن الو، دا کارکنان به موږ ځو او موږ به د عمران خان د ریلیز دپاره یو پرامن درنه کوو. موږ دا کوشش دی چې موږ د اډیالۍ جیل مخې ته کینو او د عمران خان دپاره درنه لټو. مونږ سنگل پارټي جنډا به اداره چې صرف د عمران خان د ریلیز لپاره یو کمپین سٹارټ کول، خو بھرپور انداز شروع کول، بغیر څه د ایر نه شروع کول، بغیر څه د جج نه شروع کول. او کاغه صدر صاحب خبره وکړه چې اډیاله جیل خو اډیاله جیل چې هغه به زموږ الټیمیټ کاږي او زموږ لاولنۍ دغه چې بدای نو غالبا د ټول ملګري زما سره په دې من متفق دي صدر صاحب پر هغه باندې چې موږ به لاول دلته په خپل ډسټرکټ کې یو بھرپور کمپین شروع کوو بغیر د چا دغه نه او داسې انداز کې به شروع کوو انشاءالله تعالی چې دا تاسو ته زه ګارنټي درکوم انشاءالله تعالی د خلکو چې کومه مینه کومه جذبه کم محبت دی د خان صاحب سره دا زموږ د دې ضلع دغه یون که موږ یو د یونین کونسل نه هم شروع کړو، زه د نورخیل نه شروع کوم، صدر صاحب د وچ یونین کونسل نه شروع کړي او داسې مطلب عبدالرحمن بھائی دلته چکدره کې شروع کړي. ځای په ځای به موږ کیمپونه لګو د هغې لپاره او په بھرپور انداز کې به لګوو او دا به انشاءالله تعالی ټول ملک ته موږ ایکسټینډ کوو او دا به ډیفینیټلی زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې دا به عمران خان د ریلیز ذریعه جوړېږي انشاءالله تعالی. العزیز خبرې لجې زما ختمې شوي نه دي. بله چې زه خبره کوم پر ملک کې چې د کومې ګوتې روانې دي نو زه بھرپور کولاو دغه کې زه کوم چې د اسټیبلیشمنټ د 1947 نه 78 سال د پاکستان وشو دا کومې لوبې چې دوی جوړې کړي دي پر ملک کې د هغې نه صحافیان خبر دي، د هغې نه وکیلان خبر دي، د هغې نه لایرز خبر دي، د هغې نه ډاکټران خبر دي، د هغې نه قوم خبر دی چې بھرپور یو لوبې شروع کړې ده په خپله مرضۍ باندې هغه ورته کنټرول ډیموکراسي ده لوبې جوړه کړې ده. بھرپور انداز د دغې مخنیوی به کوو، راوځو به روډونو ته قربانۍ به ورکوو په هر صورت کې چې بلکه یو همدا چې د خان صاحب دپاره که زما لکه زه ته خپله خبره کوم په خدای په نوم مې قسم یې که زما زندگی دی کنه ژوند هغه د 1500 پیرلاټ چې خان صاحب به انشاءالله. عمران خان په جیل کې پروت دی، په صوبه کې حکومت دی، د عمران خان خوره بوزي په فوټپات ایک یوازې ناسته ده، د انټرنیشنل پارټۍ چیرمین دی او د هغه خور د هغه ایک یوازې په فوټپات باندې کینی. زما په خیال ډېره زیاته د افسوس خبره ده ځکه چې د دغې علي خان د رور په برکت باندې نن هغه خلک منسټران دي، هغه خلک چیف منسټران دي، هغه خلک ایم پی ایز ایم این ایز دي که سبا په خپل ویلیج کونسل کې ودروم نو په آزاد حیثیت خپل ویلیج کونسل نشي ګټلی. زه صدر صاحب ستاسو د وکیل صاحب ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو سټیپ واغستو راپاڅېدئ او انشاءالله اوږه په اوږه زه به حیثیت یوت ممبر پوره دیرلوار پوره ملکن ډیویژن تاسو ته بھروسه در کوم چې یوت په درپسې انشاءاللہ 90% ولاړي. ورکر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈر کو پیچھے پھینکیں اور حق کے لیے آگے بڑھے اور فخرالزمان صاحب کا ساتھ دیجیے. انہوں نے یہاں پہ پارٹی بنائی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک جو آج شروع ہو رہا ہے اس کو بھی یہی آگے لے کے جائیں گے. جب انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تب بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور لوگ یہ جو آج اسمبلی میں بیٹھے یہی لوگ مذاق اڑاتے تھے. فخرالزمان صاحب کی آن گراؤنڈ بات ہے اور آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ واضح کرتا ہوں کہ جو روح ہے پارٹی کا ڈیمیج ہے اس پہ سب نے بھرپور کام کرنا ہے. جب تک ہماری اس پارٹی کے اندر انصاف نہیں ہوگا
इस पार्टी के अंदर मेरिट नहीं होगा, हकदार को हक नहीं मिलेगा और बंद कमरों में फैसले होंगे। कौन से लोग उठ के वो हमें सुनाएंगे कि आपका ये सदर है, आपका ये जनरल सेक्रेटरी है, आपका इसको टिकट मिला, इसको ये मिला, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, उसके लिए कोई मेरिट नहीं होगा, कोई तरीक़ा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में तब तक ये तहरीक नाकाम है, तब तक ये तहरीक नहीं बनेगी। یو دوه درې خبرې هغه ملګرو ته کوم کم ملګري چې د نن نه د 96 93 نه هغه ملګري که مایوسه نو زه چې تاسو هغه مایوسي چې دا ختمه کړئ راپاسئ چونکې مونږ چې دی د چا د مینې غیرت ام پی غیرت نه یو متاثره، مونږ که صرف او صرف متاثره نو د عمران خان د ویژن نه متاثره یو رونو راپاسئ که زموږ په دې ملګرو ام پی ایز ام ان ایز سنیټر یا په پارټۍ په عہدهدار کې څه غلطۍ ټول راپاسئ او مونږ به د نظریې یو جنګ چې دی انشاءالله د وس نه مونږ دا یو افتتاح وکړه د دیر لور نه چې مونږ د نظریې دا جنګ چې دی دا دوباره شروع کوو او د عمران خان کومې چې صحیح خبرې وي مونږ به هغه پالو کول غواړو.